ډیرو محترم مسلمانانو نن یو بهترینه وظیفه دلته کوم ان شاء الله د سورة اخلاص وظیفه ده او الحمدلله اجازه دل در کوم مال چې کوم بزرګ انسان د دې وظیفې اجازه را کړې ده نو به د هر قسم حاجت د فارتاسو یو لسکرته وای ان شاء الله په طریقه ده او اجازه او دم دی ګوره تاسو به داسې هم یو لسکرته وای هو لیکن چې زما د سره تاسو ته اجازه نه وی میلاو نو به دا وظیفه کار نه کوي کله چې د پیر د سره د وظیفې اجازه میلاو شي نو هغه وظیفه ان شاء الله به خپل مقصود ته ورسي ځکه په دې باندې هغه ډیره مجاهدي کړې وي ډیر تکالیف به برداشت کړې وي دای په خکړې وي صحیح شو تاسو ته د پخولو ضرورت نشته به تاسو ته تیاره نوړی ده تیاره لقمه د خولې ته صرف اچول دي او په هغې باندې شخوان وهل دي نور پکې څه نشته او کوم بزرګانو چې یعنی کم بزرګ چې ماته د وظیفه را کړې ده هغه الله جل شانه د هغه په قبر باندې انوارات ووري او الله تعالی د هغه قبر د رحمتونو او د جنت د باغچونو یو باغچه وګرځولې کی هغه ته د دنیا کې نن نشته مال چې د وظیفه را کړې ده یعنی مال د اجازه را کړې ده باقاعده او ماته چې په دې باندې خپل دم درود دا کوانو ان شاء الله تاسو له هم در کومه سورۃ اخلاص په خپل ډېر فضیلتونو والا سورۃ ته د کې د الله تعالی وحدانیت بیان دی د کې د الله تعالی سره چې څوک یعنی بل څوک جوړاوهي چې نعوذ بالله د الله تعالی اولاد شته د الله تعالی بچی شته نو الله تعالی د هغه رد کړی دی ها قل هو الله احد الله تعالی فخفل فرمای قل تو ته پیغمبر قل هو الله دی یو دی ها الله سره څوک نه په ذات کې شریک شته او نه په صفات څوک شریک شته نو په طاقت کې څوک شریک شته او نو سره محترم څوک په بادشاہت کې شریک شته ها الله تنها ذات دی دا وظیفه ځان سره تاسو نوٹ کړئ او ان شاء الله عمل په وکړئ اکار راځي ان شاء الله تاسو له هر قسم هغه مقصد او حاجت به تاسو پوره کیږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډیر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانانو نو هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددگار شي الله تعالی د هغه مسافرو چې کم بهر وطنونو کې دي هر ملک کې چې دی الله جل شانه د خپل بچو له خپل خزي بیان له الله تعالی فټکو منګول سره بوت لکی محترم مسلمانانو ان زمونږ د سورۃ اخلاص وظیفه ده سورۃ اخلاص قل هو الله احد سورۃ تویها دا د الله تعالی د کلام یو وړه حصہ ده یعنی الله تعالی نازل کړي ده څنګه تاسو ما عرض کړي دي د الله تعالی وحدانیت بیان دی قل هو الله احد الله الصمد الله بنیاز دی نو موږ ډېر کارته د الله الصمد وظیفه کوو نو دې کې دا وظیفه هم مراد الله الصمد لم یلد ولم یولد نه چانه پیدا دی او نه څوک پیدا دی ها او قل کفوا احد هغه ذات ته چې هغه سره شوک شریک په هیڅ یو سیس کې نشته دی محترم نو یو د سورۃ اخلاص وظیفه تاسو ته خیمه یو لسکرته به وای تاسو له اجازه ته هم زدر کوم هاي خلکو ته اجازه وی کم چې پورا دا ویډیو وګوري او خپل نور مسلمانانو سره هم شریک کی لکه دا یوټیوب نه شریک کیږي نه تاسو کافی کوي ځان سره سیو کوي نور مسلمانانو ته ولګي چې زما دا پورا ویډیو اوریدله ان شاء الله هغه ته زما پورا اجازه ته چې خپل دمونه په دې طریقه باندې کوي طریقه راته خیمه صحیح شو بل الله الصمد په دې کې لفظ رااله نو الله الصمد وظیفه محترم ډیره زیاته بهترین ده الله الصمد تاسو د سحر مونږ او ماها مونږ نفس یو سل یو فر الله الصمد الله الصمد ان شاء الله دنیا به ذلیله خوار اساس خپل الله جل شانه راولي سمقاصد د فاره کې نه حاصلېږي هغه د فاره 1,15,000 پیری الله الصمد دا وظیفه راونی صحیح شو د ختمېدو سره بستا حاجتم پوره شوي اوس چې کوم زمونږ وظیفه ده د قل هو الله احد د سورۃ اخلاص محترم مسلمانانو دا وظیفه چې کومه ده زمونږ یو رشتہ دار او هغه ډیر زیات بزرګ انسانو هغه په ما باندې تقریبا دغه سپونه ډیرو ماشومانو سپونه راخیږي سپونه په چا باندې دانی وغیرہ وي دغه رنګي اکثر په داسې مخ باندې برک چوپوري وي کنه هر د چمړې چې څومره بیماریان دي کنه دغه د فار ان شاء الله دا وظیفه تاسو لزر دي اجازه در کوم ها تاسو با قل هو الله احد سورۃ صرف
11 کرته وایي. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا به زیدار چې دی چې خوله دې پاکه وي ها. کو هر څنګه بیماری وي د چمړۍ یعنې سپونې وي دانې وي بل څه شی نه مینه وي صحیح شوه 11 کرته به بسم الله سره ها بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صحیح شوه الله اکبر سوي وګڼه خپله خوا 11 کرته به دا وي. یقینا زما وراره دی په کور کې او هغه باندې څو پیرې دغه راوخته ما ته وایي قاري کاکا ما له دا سپوڼی دم که الحمدلله چې څنګه له یو پیره دم کړی دی الله تعالی فورا ښه کړی دی که وچ سپوڼی دی که لوند سپوڼی دی که اوبه کوي که هر رنګه چل کوي نو د چمړۍ چې څومره مطلق بیماری دي انشاءالله په یقین سره او توجه سره تاسو کوئ انشاءالله او الله تعالی ته وایي یعنې عرض کوئ چې مالک الله دا ستا د کلام هغه حصه ده او تاسو ته زما اجازت هم دی انشاءالله الله تعالی په دغه تمام بیماری د چمړۍ چې څومره دي دا په الله جل شانه ښه کوي. الله تعالی مو خوشحاله ساته انشاءالله دا وظیفه